اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على حاجی صاحب نه خبرې ته حج څنګه کړی د خلکو سټونه مات کړی دي د ټول عمر حرام کړی دا او د هغې نه بعد دې تللی دی عمرې له او دې له تللی دی حج له او بیا موږ ته حاجي صاحب دواره ته وکړه که نه ته چې د دغه حاجي صاحب پسې ځې او چمچې ورته نالې او نمبر یې جوړې ستا په کور کې ستا مور او پلار دي دغه مور او پلار ته کښېنه او د مور خدمت وکړه انپړه ده جاهله ده په هېڅ نه پوهېږي بوډۍ شوې ده سر یې د تور نه سپین شوی دی هېڅ حیثیت یې نشته د روپۍ د رک په سره نه لګي خو صرف یو لپه دعا درته کولی شي چې د الله سوچت کې او دا ووایه یا الله زما د بچي دا مخه سمه کړې یا الله زما په دې بچي باندې رحم وکړې یقینا قسم درته خورم د الله په ذات باندې چې د هغه حاجي صاحب د دعا نه د کوم حاجي صاحب خواله چې ته چمچوله تلې او نمبر یې جوړې چې یاره حاجي صاحب به سبا زما په کار راشي او کیدای شي سپټه غوټه راله راکړي د هغې نه ستا د دې مور دا دعا د دغه عجز ملنګ د پلار دعا دا کم عجز ملنګ چې ثابت ورځ دیاړي کوي او د خولو ډکې جامې دي شلېدلې جامې دي شلېدلې پیزارې دي او تا ته بې ځان بد ښکاري چې چا سره یې میلاو کړي چې دا زما پلار دی لیکن دغه کمزورې پلار کمزوري مور د دې دا دعا د هغه حاجي صاحب نه د هغه مولانا صاحب نه د هغه پیر صاحب نه کوم له چې ته پروټوکول ورکې عزتونه وله ورکې او هغه در باندې ځان اوچت ګڼي د هغه د دعا نه ډېره زیاته بهتره ده ستا دپاره د ټولې دنیا د ټول نه غټ پیر همدغه ستا مور او پلار دی یو واقع لیکل نو ډېره زبردسته یو هلک دی یو نوجوان دی دی ښار ته تللی دی ډاکټر شو ښار ته تللی دی ډاکټر شو کله چې دا ماشوم ورکوټی دی نو دی سکول ته ځي نو د سکول په ګراونډ کې دی لوبې کوي د سکول په ګراونډ کې څه کوي دی لوبې کوي نو ده وکته ملګري ورته وایي هغه د مور دی راله نو دی د مور پسې په منډه منډه راغلی دی او مور ته وایي مورې خدای ته وګوره بیا زما پسې د سکول ته مه راځه زه شرمېږم په تا باندې ولې وجه څه ده د مورې یوه سترګه نشته په یو سترګه باندې ړنده ده دی ورته وایي مورې زما پسې بیا مه راځه د ملګري ما ته پیغور راکوي او موږ پښتانه خو ډېر بد یو که نه دی پیغورونو ته مور ته دي وګوره نو ولې مور کیس چل سترګه یې نشتې الله وله نه ده ورکړې که نه مور یې ورته ښه بچې ښه چې ته په ما باندې شرمېږې نه به راځم زه خو د دې دپاره راځم چې زما دا بچې چېرته خوږ نه شي چېرته نقصان ورته ونه رسي خیر دی بچې چې دغه به کېږي زه به بیا نه راځم مور یې دې لاړه او مور یې چې کله بله ورځ راځي نو پټه پټه پسې راځي او غلي ناستې ده سیټ ته د خپل بچي تماشه کوي چې زما دا بچی چېرته خوږ شوی خو نه دی چېرته تکلیف ورته ونه رسي ماشومان یې په غویمو کې راونه غورځئ حتی تر دې چې دا هلک کالج ته شو چې کله کالج ته شو نو دا مور یې ورته بچې زه کالج ته درځمه غټ واړئ غټه لکانې چېرته نقصان یې ته ونه رسئ وایي مور زما دا یو خبره واوره ګورې که ته زما سره ښه کړې نو زما پسې ګورې مه راځه زما پسې مه راځه ما ته په تا ځان بدې ښکاري مور یې ورته ښه ده بچیا دا هلک کله کالج ته بیا یونیورسټۍ ته ښار ته لاړو د مور نه پیغام دی مور ته خو پیغام پرېښېدی چې ګورې زما خواله به نه راځې او ځان یې یونیورسټۍ ته ورسو حتی تر دې چې د کله تعلیم پوره کو او دې ډاکټر جوړ شو په خاریه کې دې د مور اړو تپوس نه کوي ځکه چې په مور خو د ځان بدې ښکاري چې کله دا هلته تعلیم پوره کو دې ډاکټر جوړ شو هلته هېڅ ته واده وکړو په خاریه کې واده وکړو چې واده یې کله وکړو د واده نه بعد دا الله رب العزت ول اولاد ورکو چې کله زوی وشو نو دا ښځه ورته وایي ګوره کله چې په کور کې ماشوم راشي نه وي نو نیاګانې ورسره ډېره مینه او محبت کوي نو د دې ستا مور چېرته ده ته خو چېرته زه د هغې سره میلاو نه کړم کافي وخت شو نو دا هلک به ته زه ټیک ته د شرم د وجې نه ویل زه سبا به مونږ لاړ شو کلي ته به لاړ شو مور به وایي نو دوی چې کله سفر کوو کلي ته راله په کلي کې خپل کور ته راله کم کور کې چې به دا مور اوسېده نو هغه کور ته چې وکته تاله ورته پرته ده کور ته یې تاله پرته ده نو د ګاونډ خلک راله یو سړی سره میلاو شو وایي راځئ چې تاسو زموږ ځای ته راشئ او هلته به کینو خبره به وکړو وایي نه زما مور څه شوه وایي بیا قصه درته کومه
بل ځای ته یې بوتلی دی زنانه دننه تللې ده او دا سړی په بیټک کې بهر ناست دی او چې وغیره څه روټۍ موټۍ څه چې واقع ورته مخکې کړي دي دا سړی ورته وایي وایي ستا د مور زما سره یو څو خبرې امانت دي وسې درته کومه ستا د مور وفات شوی دی ستا د مور وفات شوي ده مونږ خلکو خدمت وکړو پیسې هم چاندم وله وکړه کفن دفن هم وکړو هغه هم ښخه کړې ده خو یو خبره درته نن کومه چې ستا مور به همیشه دپاره مونږ کلي والا ټول منع کولو چې زما بچي ته ګورې چېرته دا قصه ونه کوي زما بچي ته دا خبره ونه کوي خو نن یې درته کومه ځکه چې دا وخت د خبرې کولو دی وایه راته زما د مور څه خبره ده چې هغه د اوسه پورې ما ته پته نه وه وایي بچې وایي تا ته به د خپلې مور په سترګه باندې شرم درتلو چې زما د مور په سترګه باندې ړنده ده لیکن تا ته پته شته چې ستا د مور دا سترګه په څه باندې وتې وه وایي نه ما ته خو د دې خبرې علم نشته وایي بچې ته ورکوټې وې تا په وړوکوالي د خلکو سره لوبې کولې چې کله لوبې دې کولې ته راوغورځېدې په میدان باندې چې کله راوغورځېدې په سترګه کې دې ډکې لاړو ستا د سترګې اوبه ووتې ډاکټرانو مشوره ورکړه چې هله به ټیکېږي چې دله څوک خپله سترګه ورکړي ستا مور قرباني وکړه وایي زما سره پیسې نشته نور څه سره نشته لیکن دا خپله سترګه به وله ورکړمه وایي ستا مور خپله سترګه ویسته او نن چې ته دا کم لیدل کې په کومه سترګه باندې تا پړهایي کړې ده په کومه سترګه تا اعلی تعلیم حاصل کړی دی دا حق ستا د مور سترګه ده چې ستا مور په سترګه باندې ړنده شوه لیکن ته یې په سترګو باندې بنا کړې او دا حقه مور وه چې کومې مور باندې به تا د ځان به دې ښکاره کېدو دا د حقه مور سترګه ده چې نن پې ته فخر کې او نن ته ځان ته ډاکټر وې بچي سر لاس را پرېښود چې دا څه وشو ما به مور ته څه وې ما به مور څه ګڼل ما ته بې ځان بده ښکارېدو او مور زما دپاره کومه قرباني کړې وه او د خپل نه د سکون دپاره هېڅ یې ونه کړه لیکن زما د زړه د ساتلو دپاره هغې په خپل ځان باندې زما ملاقات بند کو چې خیر دی زما بچي په